مولا صاحب کتاب وګوره خزي ډیر وایي سو کتاب وګوره ما کتاب کې دانش تورو کتاب باندې چل شوی دی کتابونه کې راشه نشته صاحب کتاب وګوره دا کتاب وګوره علاج شتا خو کتاب کې نشته چې کتاب باندې دا چل شوی دی خو یو خبر د تخیم مولوی صاحب کچر تو سوک تال راغے چھ پا ما باندې څه حالات راځي چې دا سحریات دی او که جنات دی نو زه ته فرق خیم تا ته خپل معلومات بیا کیږي زه درته خیم د سحریاتو دفع د پاره درته خیم دا په استعمال کا کچر تا دا سحریاتی سب دسل کیږي او که زیات شو بیا جنات دی بیا عامل ته مراجعت کو بیا ته په کار ولا رسې دا به پیران جنات دا فرق دی کده سحریات کوم اجازه زی دا استعمال کړو سحر بیا نه پاتې کی او که زیات شو دا جنات دا به سحر دی دا معیار دی په مابین د سحر او د جنات مې اس کې سره پھر سواق مولانا عبدالسلام سے چې الله درجه بلند کی ډېر لوی سره او د تصوف لوی بنیاد کوم دی هغه تواضع ده هغه انتهایی تواضع وسه مولانا عبدالسلام صاحب جماعت تواضع لیدل داسې انسان کې وانه دی دغه خانقاه مبارک ناس هم دی ناس ته یو خبره وکړه مولانا الشیخ عبدالقدوسان صاحب مسیح صاحب فخر د افغانستان صاحب الله دې درجه بلند کړي وای شیخ عبدالقدوسان صاحب فرمایل چې کله کله پوښتم شهر را باندې وشي نو سوره علم نشرح وو پیری وایم سو اوس کوم څه په سر باندې واچو شهریات د منځي نو مولانا صاحب مبارک وای چې ما ورته چې د دې اجازه مال راکا نو وای هغه مال اجازه راکا ما صاحب اوس تاسو مال اجازه راکړه خبره په اجازه باندې بنا ده صاحب نو دا زمون دغه بیا وګړي دي سره نه شي کولای صاحب اوبه نه شي کولای بس لاند صاحب زه خپل کوم سوره علم نشرح مولوی صاحب نه ځکه سوره علم نشرح چې په شهریات باندې پوه شوي وو پیری وایا سو اس کا سو په سر باندې واچو فوراً الله تعالی شهریات ختمي